الله په مونږ باندې کرم دا کړی چې مونږ ته قرآن او حدیث را کړي، دین اسلام را کړی، او بهترین نعمت مونږ ته ایمان غوندې عظیم نعمت را کړی. ما عزتمندو شیطان په بهکاوه کې نه دی راتګ پکار، شیطان نه ځان ساتل پکار دی. تیره جمعه کې مونږ بیان کړو د شیطان مرګ مو ذکر کړو چې شیطان ته به مرګ په کومې طریقې سره راځي. اوس شیطان الله مخلوق الله بندگان په کومې طریقې سره خطا کوي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای بنی اسرائیلو کې یو راهب و، هغه بنی اسرائیلو کې یوه ښځه وه، شیطان له مرۍ نه ونیوله، څه چل به پې کېدو، نو چا ورته وي چې دی راهب دې ته وروړئ چې دی دم کي او دی خیال وساتي دا به ټیک شي. نو ما عزتمندو هغه ورته راغو، اول خو انکار وکړو، خو انکار نه بعده هغه سړی په دې باندې راضي کړو. بهرحال ما عزتمندو هغه دا په خپل پرورش کې راوسته، تر دې پورې شیطان په دې عمل کې سرګرم و چې هغې سره د بدکاري هم وکړه. هغې نه بعده شیطان بیا راځي چې دا خلک پې خبر شي، ګورې دا ته څه کوې، دا اوس ووجنه. بیا هغه قتل هم کړله، قتل نه بعد یې ښخه کړه. بیا هغوی پسې شیطان ورغی او خبرې منځ کې پکې شروع کړې چې راویې باسله، پته ولګېده چې دا خو داسې وجلې ده. نو بیا یې دا سړی راونیولو، چپانسی خواته بادشاه تر مخه حاضر شو. شیطان ورته وایي دا ټول کارونه ما تر باندې وکړو، ما تر باندې وکړلو. اوس داسې وکړه، یو کار وکړه زه به تاله دې ځینه اوچت کړمه. وایي څه کار وکړمه؟ وایي خپل سر ما ته ښکته که ما ته خدای ووایه. نو ده په دې وخت کې هم سترګې پټې شوې، شیطان ته سر ښکته کړو. قرآن کې الله فرمایي نو د مخ وګرځولو او وی نن نه زما او ستا لارې جدا، زه له خپل رب نه یریږم. او هغه سړی په کفر سره له دنیا نه لاړو. نو ما عزتمندو مونږ باندې هم شیطان په هر معامله کې کوشش کوي. دشمنیان یې زمونږ ترمنځ دومره اچولي دي، دومره نفرتونه یې خواره کړي دي. هغه که د مذهب په نوم دی، د فرقواریت په نوم دی، مونږ بس کفار خوښوو خو مسلمان نه خوښوو. پوه شوې؟ هغه که د سیاست په نوم دی، بس مونږ څه شیو په سترګو کې هغه دپاره اور ساتو. اخر ولې؟ اخر چا دپاره؟ ولې مونږه خپل آخرت هغه دنیا، حضرت علی فرمایي یوه دو دنیا دی، یوه تلونکې ده، یوه راتلونکې ده. فرمایي دې تلونکې دپاره کوشش مه کوئ، راتلونکې دپاره کوشش کوئ. مونږ آخرت چې کوم را روان دی هغه دپاره کوشش ولې نه کوو چې مونږ دې دنیا دپاره کوشش کوو. او دې دنیا له جاته مونږ خپل ولې آخرت. نن قتل و غارت زمونږ په معاشره کې بلکل عام شوی دی، ها بلکل عام شوی دی. مسلم شریف وګوره، صحاح سته کې په ټولو کې په دې باندې باب موجود دی. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې بغیر د څه ګناه یو مسلمان ووجني، قتل کړي، په ورځ د قیامت په دې مقتول دا سړی رانیولی له ګریبان نه او د په دې بدن نه به دا وینه داسې بهیږي او الله په حضور به عرش خواته ودروي. وایي به یا ربه دغه بنده نه تپوس وکړه ده زه ولې وجنمه، ولې وجلمه، په څه ګناه یې زه قتل کړی په دنیا کې.